او په اخر کې ارته یو خبره کوم. سعد ابن ابي وقاص ور صحابي رسول دی. دا ډېرې اهم خبرې دي، دا زده کړئ. په 10 مبشرو کې دی. علي شیر خدا فرمایي چې که په چا باندې رسول الله خپل پلار او مور قربان کړي دي، هغه یو صحابي دی، سعد ابن ابي وقاص. رسول الله سے فرمائی ارمی یا سعد فداک ابی و امی، غشی ولا سعد ابن ابی وقاص استا باندې زما پلار او مور قربان شي. رسول الله په پلار او مور قربان کړي. علی شیر خدا فرمائی هغه یو صحابي دی سعد ابن ابي وقاص. د زوی عمر ابن ابي وقاص، عمر په نوم باندې د امام حسین مبارک په خلاف باندې ډیر اذیتونه یې ورسولي دي، ډیر تکلیفونه یې ورسولي دي. او بیا عبید الله ابن زیاد او شمر دغه اهل بیت ته ډیر تکلیفونه رسولي دي، ډیر په غمونو کې مبتلا کړي دي. الہ العالمین دا مزید په دوی باندې نورم لعنت اوري او چې چا اهل بیت مخالفت کړی دی او ظلم یې ورسره کړی، الہ العالمین در سره قیامت په ورځ باندې پوه شي. امام حسین مبارک شهید شو په آخر کې، او دغه عمر ابن ابي سعد ابن ابي وقاص شکم دی د شکم دی اسونه روان کړو د مبارک په بدن باندې اخوا د خوا بوتله په شهید بدن باندې. او بیا سر کټ شو. 56 سال عمر کې 58 سال عمر کې د شیر پشان تھا، د شیر نه ہزار چند بہتر په کربلا میدان کې د مبارک د یزید د لشکر په خلاف باندې ودرېده، او په سلګاو سینکړو تعداد باندې یزید خلق جهنم ته ورسوله. مقابله یې وکړه په خپله باندې. بېشک امام حسین مبارک سره ظلم شوی دی، زیاتی ورسره شوی دی. خو څنګه چې ما ورته مخکې جمعې خبره وکړه چې مونږ یې خلقو ته یې مونږ مظلوم نه پیش کوو، ظلم ورسره شوی دی، تکلیفونه پې راغلي دي. مونږ امام حسین مبارک مظلوم نه، امام حسین مبارک مونږ خلقو ته بهادر او شجاع پیش کوو. امام حسین مبارک بہادرو، امام حسین مبارک شجاعو چې دغه یزید پلید لخکر په خلاف باندې راووته، ډټ کر مقابله یې وکړه، سینکړو تعداد باندې خلکو له جهنم ته ورسول. ظلم ضرور ورسره شوی دی، خدا یاد لره اهل بیت و فرد هغه کمزوری نشي کېدی، هغه بزدل نشي کېدی. چا چې پلار شیر وي، چا چې تر شیر وي، او چا چې نانا مبارک رسول الله مبارک د شیرونو شیری، هغه بچی بم شیر وي او هغه نسوی بم شیر وي او د هغه کړوسی بم شیر وي. په میدان کې بهادرۍ سره راغلی دی، شجاعیت سره راغلی دی، نه ډر او بې باک راغلی، مقابله یې کړې ده. ظلم ضرور ورسره شوی دی، مظلوم ضرور دی امام حسین مبارک. تکلیف رسیدلی، رسول الله ته رسیدلی، علی شیر خدا ته رسیدلی، فاطمه الزهرا او صحابه ته رسیدلی. مظلوم ضرور دی، خدا یاد لره کمزوری نه دی، بزدل نه دی. امام حسین مبارک التم بهادر و ننم بهادر دی او په قیامت کې بم بهادری. دا یاد لره مونږ یې خلکو ته بهادر شو کو، تکړه و، بهادر و، ډټ کر مقابلہ کرنے والا ہو. او د مبارک په 56 سال 58 سال کې داسې مقابله یې وکړه، والله په آخر کې ځان له پاتې دی. د یزید په لشکر کې دا جرت نه و چې سینکړو تعداد خلک په یو طرف باندې ولاړي، ځان له یو مرد مجاهد ځان له ولاړي. په هغوی کې دا جرت نه و چې امام حسین مبارک باندې سینکړو تعداد لوگ حمله کړی وی، دا جرت پکې نه و. د مبارک مقابله وکړه، په آخر کې شهید شو، سر مبارک یې تن نه جدا شو. ابن زیاد یې سر مبارک په نیزه کې اوچت کا. د کوفې په گلیاتو کې، د کوفې په بازارونو کې د اهل بیت مبارکانو زنانا هغه یې وګرځول.